مدرسو ته دعا کوئ. یو زمونږ او ستاسو د وخت بادشاهان دي. قل هو ورله نه ورځي، ما ته یې غلطه لیکلې وه. سورې قدر ورله نه ورځي، ما ته یې غلطه. دا پته ورته نشته چې د قرآن سپارې څو دي. 40 پارې قرآن. انا لله و انا الیه راجعون. ایو دې دنیا مخلوق ورپسې روان دی. هغه وایي 2,40,000 انبیاء کرام، 2,40,000 انبیاء کرام. انا لله و انا الیه راجعون. د قادیانیانو د کتابونو نصیص راخلي او زمونږ او ستاسو نوي نسل دې مخکې ته کړي په دین باندې ناپوهه. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته دینداره، صالحه او نیک عمله بادشاهان نصیب کړي. د مسلمانانو بادشاه به هغه کوم چې به غټ عالم و. د مسلمانانو په کرسۍ به هغه کس کېناستو کوم چې به په مصله ولاړو. ابوبکر صدیق په مصله ولاړ، الو تخت حکمرانی ته ور وختل. وړاندې د نبی علیه السلام د مصلي جانشیني سنبال کړې وه. نبی علیه السلام مبارک د خپل ژوند په آخري ایامو کې حضرت عایشه رضی الله عنها ته فرمایي مري ابا بکر فلیصلی للناس. ورشه لاړه شه دا جي ته دې ووایه ابوبکر صدیق ته چې راشه نبی علیه السلام مبارک امامت نشي کولی، کمزوری دی، بیمار دی، مسجد نبوي شریف کې مصله سنباله کړه. د مصلې سنبالونکي به د مسلمانانو تخت حکمراني به یې سنبالوله. نتیجه به یې څه راوتله؟ نتیجه به یې دا راوتله چې خوشحالي هر طرف ته به خوشحالي وه. موږ او تاسو سکم 80 کاله وشو د الله د دغه عظیم نعمت نه او دولت نه محرومه یو. چېرته امام عادل، چېرته سلطان عادل راضي کېږي چې تر څو وخته پورې مې پلار نه یې راضي کړ. هر څومره عالم دې شم، هر څومره عادل دې شم، هر څومره متقي او پرهیزګاره دې شم، محبوب سیس ګفت کوم هدیه کوم چې دا پلار خو مې رانه راضي شي. زوی د پلار په خوی خصلت باندې پوهېږي. دې وجې نه وروڼو چې کوم دلته موجود یې او مور او پلار مو ژوندي دي، ته چې کله ماشوم وي یاد دې شي چې کوم څیز به ستا خوښ و پلار به درله هغه اغوسته، چې کومه جامه به ستا خوښه وه پلار به درله هغه اغوسته، چې کوم پیزار به تا خوښ کو او جبه شوې ورته پلار به درله هغه اغوسته. نو تم ګوره په پیزار کې چې د کوم پیزار په سترګو ښکلی ولګېد پلار ته یې راوپخوی. بله ورځ به دا پیزار وي او دا دوکانونه به ډکي، پلار به د دنیا نه رخصت شوي ته به وایي چې کاش ما په وخت باندې د خپل پلار خدمت کړی وي، په کپړو کې ښایسته کپړه پلار، په خوراک کې ښکلی خوراک خپل مور او پلار. نبی علیه السلام مبارک صحابه کرامو ته فرمایي د بدر او د احد په جهادونو کې چې تاسو کوم مال لګولی دی پته درته شته دی؟ یو قسم مال داسې دی چې الله ته د دې نه ډېر محبوب دی. صحابه کرام فرمایي والله لا ندري یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله حبیبه مونږ ته خو نه دی معلوم دا بله کوم مال وي چې د بدر او د احد په جهاد کې د لګېدلي مال نه الله ته ډېر محبوب وي. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي اولاد چې کله لوړی مور او پلار ته مخې ته کېږدي الله رب العالمین ته د هغې مال نه دا لوړی ډېره محبوبه ده کوم مال چې ابوبکر صدیق عمر فاروق په بدر او د احد په جهادونو کې لګولی. خپل والدینو باندې انفاق کوئ، هغې باندې خرچ کوئ، هغې باندې خپل مال لګوئ. دا صدقه فی سبیل الله حسابېږي. بیبي باندې خرچ کول صدقه فی سبیل الله، بچو باندې خرچ کول صدقه فی سبیل الله حسابېږي. خپل مور او پلار خوراک مه خفه کوئ، او هغه چې بوډاګان شي هغه په خوراک څه کوي، خو د بچي په سپکاوي ګوره ډېر خفه کېږي چې تا مختلف قسم میوې راغستي او د پلار د کټ په مخه باندې تېرېږي او خپلو بچو له یې کمرې ته دننه کې او مور هغه ورته ګوري په مړو مړو سترګو باندې، دوی ته یې کېده او دوی به هم ستا په دې بچو باندې تقسیموي. زه یو عجیبه خبره تاسو ته کوم. زما الحمدلله 5 بچي ما لا تر اوسه پورې ما ته یاد مور او د پلار مخې ته یو سپکه خبره یاد ساتئ. دا ګورې د مور او د پلار د زړه نه بیا نه وځي ښه، قبر له لاړ شي تورو خاورو ته ورسي او د مور او پلار د زړه نه داسې خبره بیا نه وځي. د شپې اکثر بوډۍ وي
زوی ته قاریدی نشي سپېړه نشي ورکولی نو الله ته ګیله کوي ربه دا الله دا څه چې کوم دی نو سپک اولاد ته دې پاتې کړي الله څه بېادبه بچو ته دې پاتې کړي خدا دا اوس ماته داسې خبرې کوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته یو کس راغی ګیله ورته وکړه د الله حبیب زما د پلار دی دومره پیسې لګي زما ټول پیسې دولت ختم دی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا هغه پلار هم صحابي دی راوغوښتلو عرب طبعا او مزاجا دا شاعران په دې کې د ادب ډېره لویه ماده وه ادب عربي دا د دې په دې مزاج کې چې کوم دی نو دا هغه ګل شوی و نو دا سړی چې په لاره را روان دی نو دی په دې زړه زړه کې څه شعرونه جوړوي چې څنګه راورسېد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په ذریعه وحی الله رب العالمین په زړه کې ورواچوله چې دا د زوی د مال لګولو تپوس ترې وروسته وکړه خو اول ترې نه دا تپوس وکړه تا چې په دې لاره په زړه زړه کې کوم شعرونه جوړ کړل دا خو راته لږ سنا وکړه صحابي چې راغی نبي علیه السلام مبارک ته مخې ته ودرېد دواړو جهانو سردار مبارک ورته وایي تا چې په دې لاره باندې کوم شعرونه په زړه زړه کې جوړ کړل نو دا خو راته لږ سنا وکړه حیران شو الله محبوب تاسو ته څنګه پته ولګېدله نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي اللهم لی ربي ما ته زما رب اطلاع راکړله چې دا کوم خفا او درګیره پلار دی ده د خپل بچي نه په یو څو شعرونو کې یو څو ګیلې په دې لاره وکړلې او د ده د زړه په دغې شعرونو باندې د الله نه علاوه بل هېڅ چا ته علم نشته دی هله شا به شعرونه راته سنا وکړه د شعرونه یې شروع کړل زما بچیه یو وخت ته د مور په ګېډه باندې موږ درته خوشحالېدلو موږ له به الله اولاد راکړي ته وزېږېدلې هغې نه وروستو ستا خوشحالي زما خوشحالي جوړه شوله ستا خفګان زما خفګان جوړ شو ستا آرام زما آرام جوړ شو ستا بې آرامي زما بې آرامي جوړه شوله ته به ټوله شپه په تکلیف کېدلې تا به ژړل زه به درته ناست ومه زما بچیه تا له یو وخت الله رب العالمین ژبه ګویا کړه ما په تا شیرینۍ تقسیم کړې زما بچیه تا په یو وخت کې چلن شروع کو ما په تا شیرینۍ تقسیم کړې زما بچیه ستا د خوږو خوږو وړو وړو خبرو ته به موږ نیم نیم لویېدلو زما ملا ستا بچپن راټیټه کړله زما قوت او ځواني ستا بچپن ختم کړلو زه بیمار شومه ته ځوان شوې زه ضعیفه شومه ته طاقتور شولې تا پیسې وګټلې نن زه ستا د وړاندې داسې یم لکه یو نوکر چې د خپل آقا مخې ته ولاړ وي ته نن په ما باندې حکمونه چلې نو خو یو نوکر د چا سره نوکري کوي نو ډوډۍ خو به ورته په صحیح طریقې باندې د سبا بیګا ورکوي زما بچیه زه ستا پلار ستا په کور کې هغه نوکر جوړ شوی یم چې ته ماته د سپي غوندې ډوډۍ دا راته راچې او بیا راته کورې شه وایې او ډېر لوی ګیلې او فریادونه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا شعرونه اوري او د سترګو مبارکو نه اوښکې بهیږي د سترګو مبارکو نه اوښکې بهیږي دا صحابي چې کله خپل شعرونه یې پوره کړل او د نبی علیه الصلاة والسلام مخ مبارک ته یې وکتل نو د رحمت للعالمین مخ مبارک دا د یو پلار د خپل بچي دپاره د درد د اظهار د وجې نه دا د اوښکو نه ډک و د دواړو جهانو سردار مبارک په جلال کې راغی ویې فرمیل انت ومالک لابیک هغه زوی ته ورته وایي تم د دې پلار ملکیت کې راځې او ستا مال هم د دې پلار په ملکیت کې راځي د ده خوښه ده چې د خپل ضرورت دپاره ستا د مال نه څومره هم لګي ده ته اجازه ده نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مدارس دینی اصلاحي اجتماع ده علماو د بیاناتونو د خپل ځان سره د قیمتي جواهرات د خپل ځان سره ووسو هغه اورنګزیب عالمگیر رحمت الله علیه خپل پلار ته کوم څیز ګفت کوي پلار یې واپس کوي شاه جهان نه اخلم اوس ولا واپس خولې ته هم نه لګوم
زما د خوراک نه دی پکار، زما د خپل ژوند اسکاک نه دی پکار، زه خفه کړی یم، نوکر واپس کړي. اورنګزیب عالمگیر سوچ کو زما د پلار په قرآن باندې ډېر مهم دی، د خپل بچی قرآن ته کینو چې د قرآن حافظ شي، عالم شي، پلار ته به قاصد ولېږم ستانوسي د قرآن علم وکړه. کیدای شي د دې وجې نه رانه خوشحاله شي، دا یو ډالۍ به ورله ورکړم، خپل بچی باندې حفظ وکړو، علم وکړو، قاصد یې ولېږو شاهجهان ته، دا جي ستا نوسي د قرآن علم وکړو، د قرآن حفظ یې وکړو، بس روایتي طور په خندا باندې چې کوم دی نو خبره ور واړوله، داسې څه زیاته تبدیلي د قاصد ونه لیدله، واپس راغی اورنګزیب عالمگیر ته بادشاه سلامت، خبره زړه په زړه پاتې. اورنګزیب عالمگیر پوه شو زه د اخري حربه ده بس دا استعمالوم، په خپله قرآن ته کینم، د قرآن حفظ کوم، د قرآن علم کوم، په خپله باندې د قرآن تعلیم یې شروع کړو. حافظ قرآن جوړ شو، حافظ قرآن جوړ شو، پلار ته قاصد راولېږلو، دا جي ته ووایه اوس خو خوشحاله شه که نه، اوس خو د حافظ قرآن پلار جوړ شو، اوس خو ستا بچی د قرآن حافظ شو. چې پلار ته څنګه قاصد اطلاع ورکړله، مبارک شه اورنګزیب عالمگیر حافظ قرآن شو. کتاب لیکي د تاریخ وی دی د خپل ځای نه داسې یکدم پاڅېدو لکه چې ده ته کرنټ لګېدلی، او د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه د الله خپل داسې دعا وکړله، الله خدای اورنګزیب عالمگیر مې په هېڅ نه معاف کولو، ربه خو چې نن د قرآن حافظ جوړ شو او زه یې د قرآن د حافظ پلار جوړ کړم، او ما ته به د محشر په میدان کې الله د خپل نور تاجونه ته راپسرې، ربه په دغه عظیم نعمت او دولت راکولو باندې د خپل ژوند نه زه خوشحاله شوم، ما معاف کړه. داسې خلک هم شته د خپل پلار، د خپل بچي، د خپل رور، د خپل رشته دار په دیندارۍ باندې خوشحالي کول دا د ایمان نښه. حدیث مبارک کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سرتك حسنتك فانت مؤمن وساءتك سیئتك فانت مؤمن. چې کله تا خپل نیکي د خپلو بچو نیکي د خپلې بیبي نیکي دا خوشحاله کي، نو ته پوه شه چې ته مؤمن یې. نن چې په دې محفل کې څومره وروڼه راغونډ شوي دي او د خپلو بچو د خپلو وروڼو او د خپلو کشرانو په قرآن باندې خوشحالي کوي، نبی علیه السلام درله زیری درکوي الحمدلله ستاسو په سینو کې د فتنو په دې زمانه کې هم الله ایمان محفوظ ساتلی. انتم مؤمنون، تاسو مؤمنان یې، ستاسو د ایمان نښه دا ده چې تاسو نن په قرآن باندې خوشحاله یئ. دا خوشحالي کله کله الله مور او پلار ته ونه ښیي، نیمګړی کې الله رب العالمین ترنه اولاد واخلي. بله ورځ مې کتل د وفاق المدارس امتحان تېر شو، یو طالب العلم چې د بخاري ختم یې شوی، د وفاق المدارس د امتحان اخیرنۍ پرچه یې ورکړله، او چې د پرچې نه راپاسېد د زړه دوره ورته وشوله، وفات شو. هغه تصویر کې دا مخ داسې مطمئن ښکارېدلو، مطمئن به ولې نه و، تازه تازه د قرآن کریم او د احادیثو نه الله رب العالمین سینه مبارک کړې وه، داسې خوشحاله پروت و. نو ما وی مور او پلار به یې د سپین پټکي په انتظار و، په دا بچه ورته په سپین کفن کې الله ورولېږي. دا د الله فیصلې دي. دا څلور یتیمانان بچي دي به د دوی د پلارانو د خوشحالۍ به نن څه منظر و چې دوی خپل پلاران لیدلی وی دلته په خوشحالۍ باندې. دا د الله فیصلې دي، د الله د طرف نه وي. چاته الله رب العالمین دا خوشحالي ونه ښایي. زمونږ نوي کلي کې یو مدرسه ده، هلته د حفظ قرآن دستاربندي و. زه تللی وم، هغه استاد قاري صاحب چې کوم و هغه د طالبانو او د حافظانو د دستاربندۍ والو نومونه اخیستل. په یو نوم کې ودرېد او ودرېد څه چې په چغو چغو په ژړا شو. زه لږ حیران شوم، ما چې څه چلو شو، خدا طالبان را روان دي او قاري صاحب خاموش شو، سپیکر ته ولاړ دی، خولې نه اواز نه راوځي. چې کله دستاربندي ختمه شو تپوس مې ته نه و، قاري صاحب تا خو وژړل دا ولې؟ ما ته یې مفتي صاحب زما په دې شاګردانو کې یو شاګرد و او هغه د هغه واقعه راته رایاده شوه
پلار یې وفات شوی او چېرته دی یتیم مور یې په مدرسه کې کېنولی نو ته چې د اخرنۍ سپارې د 100 نه را په دې خوا شوې نو ده ته به ما د ورځې صفحه یاده کړله ده به ما ته ووایي مازدیګر کې قاري صاحب ما هغه صفحه یاده کړې ده ما ته یو بل مفهوم ووایه نو یو ورځ ترې ما تپوس وکړه هلکه ته ولې تادي کې او تلوار کې د ورځې 2 مخه سبق دا بیا وروسته یاد نه پاتې کېږي ویې ما ته ویل چې قاري صاحب زما خو پلار مړ دی یتیم یم او زما مور هغه ډېره زیاته ناجوړه او ما ته وایي بچیا استاد ته دې ووایي سبق درته ډېر ډېر وایي زما ډېر ارمان دی چې ستا دستاربندي نو دا د دستاربندۍ نه او د دې حفظ نه 3 میاشتې مخکې د دغې ماشوم هغه مور وفات شوه دا قاري صاحب وایي د دې دستاربندۍ په سحر باندې د وړو ښایسته ښایسته جامې اغوستلې نوې کپړې پټکي وهل دی یو سیټ ته ناست و د دیوال په وخت کې د ژړل نو ما ورته ویل لکه دا ولې ژاړې وایي چې قاري صاحب پلار خو مې الله مخکې اغوستی او د مور مې ډېره لویه تمنا وه چې زه ستا د قرآن د دستاربندۍ دا ورځ ووینم نن خو مې مور هم نشته دی په تورو خاورو کې پرته ده دا خلک پلاران به یې راشي په سر به له لاس کېږدي په تندي به یې ښکل کړي او مور به ورته په غره کې ولاړئ او دا به ورته وایي بچیه مبارک شه ختم دې مبارک شه حفظ دې مبارک شه نو قاري صاحب پلار مې مخکې مړ و مور مې ورپسې اوس د دنیا نه لاړه او په خپله باندې هم خپله خوشحالي نشم لیدلی قاري صاحب راتلي وي دا حافظ چې درته کوم ځای یادوم ما ته یې ویل مفتي صاحب یې دی په سترګو هم نابینا دی وی ما ته یې وی چې نه مې مور او پلار زما خوشحالي ولیدله او نه خپل پټکې په خپله باندې وینم زه په خپله باندې په سترګو ړوند یم نو خلک خوشحالېږي او په ما باندې چې کوم دی نو غم دی ما ته پلار مې را یادېږي مور مې راته را یادېږي چې کاش نن زما څوک وې شکر وباسئ چې الله رب العالمین دا نننۍ ورځ چاته نصیب او الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته د خپلو بچو د قرآن خوشحالي نصیب د دین خوشحالي دې الله موږ ته نصیب دا 22 ماشومان حافظان د دې پلاران او ورونه به دلته ناست دي رشته دار زه تاسو ته یو اخرنی درخواست کوم ستاسو په دې بچو باندې ډېره لویه خواري شوې دا بچي راله ګوره ضایع نه کوي ښه دا تاسو له کور ته درلیږو د دې د مونځ او د اودس به تاسو خیال ساتئ د دې د دینداره ماحول به خیال ساتئ داسې نه چې شپږ اته کاله پس قرآن ته نه هېر شوي وي تش کدو په دې لارو کوڅو کې ګرځي راګرځي زمونږ د ټول عمر هغه خواري به راله ضایع تېره کوي نو دوی به په دې را روان رمضان شریف کې مصلې ته مخکې کوئ نیت به ورپسې تړئ کو 10 سپارې ویلی شي کو 15 ویلی شي کو 2 ور یې نه کړی چې څومره ویلی شي دا به ترې خامخا اورئ کو په جومات کې گنجایش نه وي نو په کور کې په دیره کې په حجره کې ایک په تراوو کې نه په نفلو کې مخکې کوي قرآن ته نه واورئ څومره خوش قسمته پلار دی چې زوی یې مصله باندې ولاړ وي پلار په خپله حافظ نه دی او ښایسته قرآن کریم یې د زوی تلاوت کوي او پلار ورپسې شاته نیت تړلی الله دې دا ورځ موږ او تاسو ټولو ته نصیب کړي څومره خوش قسمته پلار یې زه خو ډېر کوزېږم چې کله پلار وفات شي او د جنازې کټ حاضر شي او په دې ټولو صفونو کې د ده نه پیدا د ده سکه زوی د ده د زړه ټوکړه هغه د ده کټ ته رامخکې شي او جنازه په خپل پلار باندې وکړي د پلار اخرنۍ خدمت الله اکبر دا په خپله باندې ووایي زه هم دا پلار ډېر خوش قسمته یم داسې اولاد هم شته دی جنازه ولې نه ورځي او څوک خو داسې دور ته مونږ او تاسو رسېدلي یو الله دې مونږ ته معافي نصیب زمونږ په دې سلارزو کې بونیر کې ما ته یو مشر وویل مفتي صاحب دلته سالکان نظام ته په دې فیسبوک باندې هیومنسټ لیکي مونږ انسانیت پسند دي مذهب نشته قرآن او حدیث دا ټول هر څه ډګوسلي دي انا لله جنت او دوزخ دا نشته دی وی د هغې سره یو هلک هسې د دې کلي په همزولتیا کې ملګری شو مازدیګري کې ووتل چکر له کرکټ ګراونډ ته تللی نو دا یو کوم بارایي هلک چې و د دې د ګروپ نه نه و وی دی دې نه جومات ته وروګرځئ چې هلکه تاسو ګراونډ ته ځئ زه د مازدیګر د مونځ کوم درځم دی چې مونځ وکړو او یې د هغې خواله لاړ نو دغه هلکان هغه چې کوم دی نو دې هلک ته وایي دا چا چې مونځ وکړو هلکه مونځ دې وکړو دی ورته وایي وایي د تبلیغیان خو وایي چې دا مونځ دا د خدای سره خبرې دي نو تا څنګه د خپل خدای سره دې خبرې وکړې هغه خدای دې څنګه او طبیعت یې ښه انا لله وانا الیه راجعون د دې پلاران به په دې تمه زما زوی به په ما جنازه وکړي هغه الله مني نه ټوکې کوي په الله پورې
داسې یو دور کې مونږ او تاسو راوړل فتنو دور دی علماو نه موجوده کېږي د تبلیغي جماعت نه موجوده کېږي د دین نه مدرسې نه موجوده کېږي ورونو دا درې د نجات لارې دي د نجات او په دې کې چې کوم علما کار کوي دا څنګه دینی ماحول چې دلته دی مونږ وایو الله دغه شانتې دینی ماحول په ټول پاکستان کې راوړي زما په کور کې چې کوم دی نو قرآن تلاوت خو وخت نو په بار باندې ډم ډم ولې خوښوم د خپلې لور دپاره مې پرده خوښه ده نو د پاکستان د بڼو دپاره مې د خپلې لور دپاره پرده غواړم او د پردۍ لور دپاره بې پردګي غواړم وایي 3 کاله ما په پبجي گیم کې M4 استعمال کړی دا د امریکې یو ټوپک دی په هغې باندې مې په دې گیم کې خلک ویشتل نو چې 3 کاله د ماشوم په ذهن کې دا ټریننګ وشي دا مشق وشي دا ایکسرسایز وشي نو سهار چې لاړ پلار باندې تماچه کېښودله ډز شو په دې سر باندې یې ویشتلو پلار یې مړ شو مور یې ورته وویل حسنینه دا دې څه وکړل هغه حسنین هغه تماچه مور ته ونیسله او په مور باندې ډزې وکړلې مور یې ورته لاندې پرته وه او ده به پرې یو ډز کو یو ډز به یې پرې کو کم کسان چې موقع له راورسېدل د هغې د خولې خبره درته کومه وی دې مور یې چې بېهوشۍ ته تلله نو وی دې مور قربان شم د میندو د پلارانو خپلو بچو سره د محبت نه وی دې مور یې ووی زما بچي حسنین ته څه مه وایه د ماشوم پلار یې ول ووژلو مور یې وژله او د مور بیا هم د الفت دا اظهار دی د محبت دا اظهار دی شکر وباسئ چې په معاشره کې علما دي بچو ته د الله دین ښایي الله رب العالمین دی دا مدرسه کامیاب حضرت مولانا محمد اسلام سے دا خدمات تے اللہ رب العالمین خپل بارگاہ عالیہ کے قبول منظور فرمائے والله رب العالمین دے زمون او استاسو د ټولو په کورونو کې د قران کریم حافظان پیدا الله رب العالمین دے